جی وسوسوں کے ذریعے دل پر شیطان کا غلبہ۔ وسوسے کے معنی اور غلبہ شیطان کے اسباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی قلب کو ایک ایسے گنبد سے تشبیہ دی گئی ہے جس کے بہت سے دروازے ہیں اور ہر دروازے سے احوال کی آمد و رفت کا عمل جاری ہے۔ اسی نوعیت کے بے شمار مثالیں ہیں۔ مثلاً یہ کہ قلب ایک ہدف ہے۔ ہدف مطلب دارچے وہ تختہ جس پر نشانے کی مشق کی جائے۔ مثلاً یہ کہ قلب ایک ہدف ہے جس پر چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوتی ہے، یا وہ ایک آئینہ ہے جس میں طرح طرح کی صورتیں یک کے بعد دیگرے منعکس ہوتی ہیں اور کوئی لمحہ خالی نہیں جاتا، یا وہ ایک حوض ہے جس میں ان مختلف نالیوں سے پانی آ جاتا ہے جو اس کے ارد گرد بنائی گئیں اور جن سے اس کا سلسلہ جوڑ دیا گیا۔ قلب میں ان نو بنو آثار کا ظہور اور ورود ظاہری حواس کے ذریعے بھی ہوتا ہے اور باطنی حواس کے ذریعے بھی۔ چنانچہ خیال، شہوت، غضب اور دوسرے اخلاق انہی مختلف آثار و کیفیات کے نام ہیں۔ دل کا تغیر۔ دل میں تغیر کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ چنانچہ کسی چیز کو حواس سے معلوم کیا جائے تو اس سے دل میں اثر پیدا ہوگا۔ اسی طرح اگر غذا کی کثرت اور مزاج کی قوت کی وجہ سے شہوت کو تحریک ہو تو اس سے بھی دل متاثر ہوگا۔ قلب کے خیالات بدلتے رہتے ہیں۔ دل ایک خیال سے دوسرے خیال کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے۔ یہی دل کے تغیر کا مطلب ہے۔ خواطر کیا ہیں؟ افکار و اذکار کے ذریعے پیدا ہونے والے ان آثار کو خواطر کہتے ہیں۔ فکر و ذکر سے مراد وہ علوم ہے جن کا قلب ادراک کرے، خواہ وہ نئے ہوں یا پہلے ہوں، کہ ان کا تذکرہ ہو۔ خواطر کا نام خواطر اس لیے رکھا جاتا ہے کہ وہ دل پر طاری ہوتے ہیں جبکہ وہ ان سے غافل ہوتا ہے۔ انہی خواطر سے ارادوں کو تحریک ملتی ہے، اس لیے کہ نیت، عزم اور ارادہ کسی خیال کے دل میں گزرنے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ افعال کی ابتدا خواطر سے ہوتی ہے۔ خاطر سے رغبت کو، رغبت سے عزم کو، عزم سے نیت کو اور نیت سے اعضاء کو تحریک ملتی ہے۔ خاطر سے رغبت کو، رغبت سے عزم کو، عزم سے نیت کو اور نیت سے اعضاء کو تحریک ملتی ہے۔ خواطر کی دو قسمیں، الہام اور وسوسہ۔ پھر رغبت کو تحریک دینے والے خواطر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ خاطر ہے جس سے شر یعنی اس امر کی دعوت ملے جو عافیت کے لیے مضر ہو، اور دوسرا خاطر وہ ہے جو خیر یعنی اس امر کا داعی ہو جس سے آخرت میں نفع ہو۔ اس طرح یہ دو مختلف خاطر ہوئے۔ ان دونوں کے نام بھی الگ الگ ہیں۔ محمود خاطر کا نام الہام اور مذموم خاطر کا نام وسوسہ ہے۔ خیر و شر کے اسباب۔ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ یہ خواطر حوادث ہیں اور حوادث کے لیے محدث یعنی بانی کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ حوادث مختلف ہوتے ہیں۔ ان کا اختلاف یہ بتلاتا ہے کہ حوادث کے اسباب بھی مختلف ہوں گے۔ اسباب اور مسببات کی ترغیب میں سنت اللہ اسی طرح جاری و ساری ہے، جیسا سبب ہوتا ہے ویسا ہی اس کا مسبب ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی کمرے میں آگ جلائی جائے اور اس کی روشنی سے کمرے کی دیواریں روشن اور دھوئیں سے چھت سیاہ ہو جائے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چھت کی سیاہی کا سبب روشنی ہے۔ اسی طرح دل کے نور اور سیاہی کے اسباب بھی جداگانہ ہیں۔ اس خاطر کے سبب کا نام فرشتہ ہے جو داعی خیر ہے، اور اس خاطر کے سبب کو شیطان کہتے ہیں جو شر کا داعی ہے۔
توفیق اور خذلان، یہ لطائف و رقت جس سے قلب میں خیر کے الہام کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے توفیق کہلاتی ہے، اور جس سے شیطانی وسوسوں کے قبول کرنے پر مدد ملے اسے خذلان کہتے ہیں۔ معانی کے اختلاف سے الفاظ بھی مختلف ہو جاتے ہیں۔ فرشتہ و شیطان، فرشتے سے مراد وہ مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خیر پھیلانے، علم کی روشنی عام کرنے، حق کا انکشاف کرنے، خیر کا وعدہ کرنے اور امر بالمعروف کرنے کے لیے پیدا کیا۔ فرشتہ اپنے انہی کاموں کے لیے مسخر ہے، اور شیطان سے مراد وہ مخلوق ہے جو مذکورہ بالا امور میں فرشتے کی ضد ہو، یعنی وہ شر کا وعدہ کرے، برائیوں کی دعوت دے اور خیر پر آمادہ نظر آنے والے کو ڈرائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وسوسہ الہام کے مقابلے میں بدر جو تر دې پورې چې بدر د بنو بکر یو قبیله وه، دی چې بدر ته رالل نو دی خطره کې و دغه قریش چې دی سره بنو بکر سره دغه وه تعلق ټیټ نو چې داسې نه چې شاته دی حمله وکړي، نو شیطان دغه وخت د هغې مالک بن عوف بن مالک د هغې سردار و، د هغې په شکل کې راغی. سراقه بن مالک نه نه عوف عوف بن مالک تھے. خیر بہرحال راغی چې زه در سره یم، مونږ در سره یو، دغه یو تاسو ولې دغه دی نور اوچت تلل. او چې بدر ته راغی او فرښتې ولیدې نو زه هغه مخلوق وینم چې تاسو نه وینئ، او وتښتېد. چې دی دغه رالل نو مکې ته واپس قریش چې تم پاتې را پاتې وو نو هغوی ته دغه وکړه چې دا څنګه مونږ سره یې دوټه وکړه، هغوی زه خوړو خبره تر دی. نو شیطان دا دغه هم کوي. اور شیطان سے مراد وہ مخلوق ہے جو مذکورہ بالا امور میں فرشتے کی ضد ہو، یعنی وہ شر کا وعدہ کرے، برائیوں کی دعوت دے اور خیر پر آمادہ نظر آنے والے کو ڈرائے. اس سے معلوم ہوا کہ وسوسہ الہام کے مقابلے میں شیطان فرشتے کے مقابلے میں اور خذلان توفیق کے مقابلے میں ہے. اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے. سورۃ بن مالک دی دا اوب بن مالک یا اوب چې دی دا دغه دا حوازن دغه مشهور سردارو دا دلته نه سراقه بن مالک دی هغه تللی ولې نو ورسره جنګ کې تاسو یې پاتې شو که نه هغه خو نو شیطان دغه په شکل کې راغلی و، د هغې قبیلې سردار شکل یعنی شیطان جوړولی شي فرښته هم د انسان چې زه در سره یم او یریږئ ما امون ستونه، نو دی خو دغه نه و، هغې خو هغه د انسان په شکل کې راغلی و او د هغه سردار د قبیلې د سردار په شکل کې راغلی و. خو هلته چې الله پاک 15,000 فرښتې رانځلېټلې وې په بدر کې چې هغې یې ولیدې نو یې نسه دغه کې دارالندوه کې هم وي د شیطان په خپله وي راغلی و چې هغه مشورې ورکړې وه چې یاره هر قبیلې نه یو کس راجمع شي، نو 100 نوجوانان به راجمع شي. و سیدونه وینم چې تاسو یې نه وینئ. اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، اور ہم نے ہر چیز کو دو قسم بنائی، یعنی تمام موجودات ایک دوسرے کے مقابل اور جوڑے ہیں سوائے خداوند قدوس کے. وہ یکتا ہے، اس کا کوئی مقابل نہیں، وہ ایک ہے، برحق ہے اور تمام جوڑوں کا خالق ہے. فرشتہ اور شیطان دونوں ہی قلب کو اپنی اپنی طرف کھینچنے میں مصروف ہے. چنانچہ روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: دل میں دو قربتیں ہیں، ایک فرشتے کی قربت ہے جس کا کام خیر کا وعدہ کرنا اور حق کی تصدیق کرنا ہے. جس کو یہ معلوم ہو تو اسے جان لینا چاہیے کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس پر خدا کا شکر ادا کرے. دوسری قربت شیطان کی ہے، اس کا کام حق کو جھٹلانا اور خیر سے منع کرنا ہے. جس شخص کو یہ معلوم ہو تو اسے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے.
اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اور شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ ترمذی، نسائی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دو ہم دل کے ارد گرد پھرتے ہیں، ہم نہ مراد قصد و ارادہ۔ ایک ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور ایک ہم دشمن کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو اپنے ہم کے وقت توقف کرے۔ اگر وہ ہم اللہ کی طرف سے ہوا تو اسے جاری کرنا چاہیے، یعنی اس پر عمل کرنا چاہیے، اور دشمن کی طرف سے ہو تو اس کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں انہی دو قابضوں کی کھینچا تانی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن، مومن کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ اصابع الرحمن کا مطلب اللہ تعالیٰ اس سے برتر و بلند ہے کہ اس کی کوئی انگلی گوشت پوشت خون ہڈی سے بنی ہوئی ہو، بلکہ انگلی سے یہاں مراد یہ ہے کہ جس طرح آدمی انگلیوں کے ذریعے جلدی جلدی کام کرتا ہے اور تیزی کے ساتھ الٹ پلٹ کرتا ہے، حرکت دیتا ہے، اسی طرح باری تعالیٰ بھی فرشتے اور شیطان کو مسخر کر کے ان سے جلد جلد کام لیتا ہے۔ یہ دونوں قلب کو الٹنے پلٹنے کے لیے مسخر ہیں، جس طرح تمہاری انگلیاں جسموں کو الٹنے پلٹنے کے لیے مسخر ہیں۔ قلب کی فطری استعداد، قلب اپنی فطرت کے لحاظ سے فرشتے اور شیطان دونوں ہی کے آثار مساوی طور پر قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سوال دے اکثر دا انسان اڑ کے خ خیالات ہم راضی اور خراب ہم راضی نو دی کے چوس خ خیالاتی نو پائے عمل کل پکاری خراب معنی نہیں کل پک اور دی کے اکثر انسان کنفیوز شی لگا چے یو نیکیو کی بلو کی اور ایک خیالات تھوڑی زیات راضی نو آغا لیمٹ سڑے چرتو لگی چی نن مداخ کارو کو داو کو نا یا دا غشان اکثر یاشی او اکثر انسان مانے ډیر واقعات راشي څوک پیسې غواړي چېرته نیکي شي چېرته مونځ شي شل کارونه شي نیکیان خو ډېرې زیاتې دي خیالات هم ډېر زیات راځي نو چې انسان کوم ځای کې سټاپ شي او خپل ځان ته څنګه ګوري دې څه دغه شته څه داسې زما په خیال باندې خو څه داسې دغه نشته چې څومره د انسان استعداد دی او څومره انسان بس دی وس دی هغه کولی شي نو کوي دې دغه څنګه وایي لا اسراف فی الخیر. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ دغه راغلو خلیل احمد صاحب نو هغه له ډوډۍ کړې وه نو سو وایي 67 to 47 ډیشز وو دغه نو هغه ورته وایي چې دا خو دغه دی اسراف دی نو هغه ورته تانوی ورته وایي په خیر کې اسراف نشته دغه نشته بیا ورته حضرت ته ډېره مونده پس راځي زر زر راځه نو دغه دی خو د هغې سره صرف دوره دی چې بیا پې پښیماني نه چې لکه مطلب دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ابوبکر رضی الله تعالی عنہ هر څه ورتلل قبول یې کړل ټول مال هر څه په تبوک کړل یو کس راغی د سرو د هغې رد راړه چې دا خیرات کړو رسول الله صلی ورته پله وغورځول هغه ته رسول الله پته وه چې اوس به دې خیرات دي وروسته به بیا پښیماني نو د پیسو د خیرات لیاز سره دی او یا دا دغه دی چې هغه د خرگوش والا معامله نی سلو اینڈ اسٹڈی وینر ہے البته حدیث کې راځي چې الله ته هغه عمل زیات دغه دی خوښ دی چې هغه همیشه وي تل وي که هغه لږ وي او یو ورځ لکه دا دغه دی اوس د شپې د شبینه وکړه او سهار مونځ نه قضا شه نو څه یا بیا د سهار مونځ دې وکړه بیا وده شوې ده ماسپښین مونځ نه قضا شه نو خپل استاد خپل دغه ته کتل پکار دي چې د هغې دننه چې یو پیستوباني ني او یا داسې ني چې یو وخت باندې ډېر وکړي او بل وخت هر څه نه پاتې شي
دې کتاب کې مخ کې چې اعتدال پکار دی، نه افراط خره نه تفریط خره، او دین هم زمون چې دی هغه ټول دغه دی. دې نه مخکې توکل خبر روانه و د کتاب کې، نو هغې کې ویلو چې بعضو لپاره د یو ورځې توکل دی، بعضو لپاره چې دی لکه د یو میاشت اسباب وساتي، بعضې به د یو کال اسباب ساتي، داسې د هر چا ترجیح مختلفې دي. نو دغه لکه مولانا یوسف صاحب حاجي دغه حضرت جی رحمت الله علیه هغه فرمایي چې ها یو سړي دای چې د چا نه سوال نه کوي او اشراف نی او سوال نی، نو هغه توکل باندې ژوند تیری نو تیرول شي. او چې یو سړی دغه توکل یې بیا سوال هم کوي او اشراف هم کوي. اشراف پیژنې د زړه سوال تمه زه سره علم دغه زباني ہوتا ته سره هم خوړه چې هم که سفیان له سره اړل نو ډېره ښه وایي، که د سره اټلل نو ډېره ښه وایي. دې ته اړس وایي لکه ټټوۍ چې اوبه جوش چي که نه او سر پرې پاسه پروت دی، دا جوش چې دی دا سوال دی. بعض وخت کې نه دا جوش چې دی دا اشراف دی، بعض وخت کې دوره جوش وایي چې هغه سر اوچت دی، دا سوال دی. نو چې دا نی دغه نی نو هغه دپاره دغه دی اټز اشراف وي، تمه او سوال وي یو نه بل نه، نو دا نه توکل دی او نه دا محمود دی نه دا ښه شی دی نه دغه دی. نو یا داسې نو ما ورته دا صحابي مثال وکړو چې د ابوبکر ورته رسول الله پته وه چې په ده باندې څه ګراني به ني دغه به ني نه به وروستو دی پښیمانه حضرتانی رحمت الله علیه لیکلی دي چې یو ټس چنده لراغی نو دا ښځې خو ډېر دغی نو هغه ښځې ورته ټول نه څه کالۍ راولېده جوش چې خاوند یې راغی هغه خبر شي هغه ته وایي چې دا څه دي هغه وایي ما رسید کټ کړی دی چې اوس یې واپس در کړو نو مدرسې والا به وایي چې دا تا اخیستی دی. دې چې اوس ما ته ورسې یاد نه دي خو حضرتانوي رحمت الله علیه ورته بیا څه حل وښو نو داسې لکه چې هغه چې بهی دغه دی تو داسې دغه حالات دي دغه چې ته دغه دي نو چې په پشیباني پې نه خپېباني مې نه اوس ته هر څه ورکړې یا ډېرې ورکړې او بیا وروسته وایي چې دا مې نوې ورکړې او که نه طاقت توفیق خدای ورکړی. دا خو مالي دغه کې جسماني دغه کې دا نه چې په نوافلو کې او په هغه کې ولدې په دې وجې د شو قدر دا روستۍ ورځې چې دي چې دی چې روژه مه نیسئ داسې څه دغه ده په دې وجه چې روژې لپاره فرض روژو لپاره کمزوری نه شي هسې نه دلته یې نفل ونیسلی او فرض دله پاتې شي یا دوره د شپې نفل وکړې چې سهار د ټولې شپې نفل د سهار دو رکعاتو سنت یا فرض برابر نه دي. هغه مثال یې دله درکړم تاسو سره نوکر دی مېلمانه راغلي دي ناست دي ډوډۍ خوري تا ته اندازه ولګېده چې دا ډوډۍ چې دا ټبه ده هغه یې ولیدې چې لاړ شه تندور نه ډوډۍ راړه هغه یې لاړ ډوډۍ خو رانړی پوه شوې او ټماټر یې راړل ډاډي چې ویل ټماټر ارزان و هغه یې راړل اوس دی چې راړي نو دا مالک په ورته څه وایي د دې مثال د هغه سړي دی چې فرض پرېږدي واجب پرېږدي سنت پرېږدي په نفل او مستحب کې ولګي البته ډوډۍ راواغستې په لاره راته ټماټر و دته پته ټور نشته او ارزان دي ټماټر یې م راواغستل مخکې راته خټکي و ارزان و هغه یې م راواغستل او اندازه چې دې سونو ضرورت دی یا دغه دی نو په دې باندې اوس مالک خوشحاله وي چې بھائی ډوډۍ راړې چې څه نو چې فرض وکړې او ورسره نفل کې نو داسې چې ډوډۍ دې راړه او ورسره دې ټماټر یا پیاز یا څه نور څه شی
پور چې لګېده تا ته اندازه وه چې ختم دی هغه دې مراړه او هغه ړومبی مثال داسې دی چې بهی ته ډوډۍ للیدلې وی خلک داس دی ډوډۍ خو دې رانړه هغوی تش دسترخوان ته سالن ته ناست دي او ټماټر دې راړل ډاکټر فدا صاحب یو کیسه کوي چې لکه دا پرون مونږ دغه ویلو که نه دا فراست ایمانی او دغه نو په هغې کې وي یو د لومړني دور کې چې کوم د محدثین نو هغې کې یو کس کیسه کوي نوم خو ما نه هېر دی وایي چې هغه ته لکه بار بار په قلب کې راتلل چې جهاد کې د تلو نو او هغه ورځو کې هغه د تدوین حدیث ډېر اهم کار شروع کړو نو هغه وایي چې لکه ما خپل قلب باندې سوچ وکړ نو هغه خبره خو ټیک د جهاد و خو د شیطاني روح روانه وه دا قلب کې دی وایي که چې مختلف دروازې دي نو جهاد په بانه باندې غلو زما دا پنډه شو دی که نه چې اوس خیرات خو نیک راځي خو هغه موقع ته به هم ګورې کله به شیطان هم نیک خیال راولي او تله به کیسه هایلایټ کړي که نه وراني طرف ته به بیا وروسته بوځي تبلیغ کې وایي موقع شناسی مردم شناسی یو دریم شی هم دی دا ضروری دی نه لکه مثال په طور باندې د یو کس زوی مړو سوټ ولا تعزیت لاړل وی الله دې نعم البدل درکړي ٹھیک و یو تاسو واورېدی چې دا خو زبردست دغه ماته میلاو شو د چا مور مړه وه نه دغه پلار یې مړو پلار یې مړو نو زامنو ته ورته وایي چې الله دې الله نعم البدل درکړي یا نوم نه اخلم یو د بنو طرف ته یو دوه کسان درې لړل ووټ دپاره پوه شوې نو د هغه چا نه چې ووټ غوښته د هغې پلار یو ټال مخکې مړو وی دوا وټئ چې الله پاک پلانې وبخي د دی پلار چې و نو اصل سپېدله شل ټاله مړو نو یو دعا وټئ چې الله پاک پلانې وبخي ټال مخکې نو هغوی ورته وایي دعا وټئ چې الله سیف الله وبخي نو شی دا دی چې خبره داسې ده دا خبره خو تیار ده نون ته دغه داسې نه چاته رسي یا دغه دا ته ټټ کړه او ته نه اوس ته به شعر کې دغه کې نو خامخا نو دا دې ته وایي موقع معلومات یا دغه یوقیم صاحب تللی و ورسېدی نو زوی ورسره نو چې لاړ نو مریض چې ګوري نو د ټټ لاندې د باټو پوسټکې پراته د حکیم صاحب لاس ما ساغتې هغې ته هم ګوري معلومېږي چې دا مالټې دي ټتلي خوړلي هغه ورته وایي چې زوی ورته بیا وایي تا ته څنګه پته ولګېده چې مالټې خوړلي دي وی د ټټ لاندې مالټې پرتې وي اډو بس دغه ته خو موقع میلاو شو چې هغې مړ شه نو دی اوس مریض چتوله لاړ نو د نمدا ورته وایي دغه چې د بیزو د دې دغه نه جوړوي قالین ونې دغه ونې ساده زه یو ځل پخوا دغه ته تلو مټیلتان ورته وایي دغه کې وشو دغه نه مخکې یو فارسټر هغه راله راکړې وه دغه تلې وه نو هغه د ټټ لاندې پرته وه نو ده چې دغه وټو نو هغې ورته وایي معلومېږي چې نمدارې خوړلې ده نو دا د موقع مال خبره یو بل سړی مړېده ورسېدی نو سوی ته نصیحت وکړه چې ګوره زما دواله چې څوک راځي نو نرمې او پستې خبرې به ورسره کې نرمې او پستې او په اوچت ځای به یې کښېنې او ډېر قیمتي شی بوله پې خورې دغه کې چې دی مړ شه دغه له رالل چې څوک راځي دی ورته وایي ګوړه مالوچ چې نرمې پستې او اوچت مچان به پته نیم په کوټې باندې سید ما په خیال دی دغه ته وایي
د سینه لاټه دی هغه وا دپاره هغه جوړ کړي نو هلته یې وکړي جوړ او بیا یې قیمتي سپی و ډېر دغه هغه یې ولا حلال کړه چې هغه یې نه خوړی که نه ما دغه نو دا د موقع د محل دا ټولې دا خبرې دي دا راغلي نو اصل خبره دا ده چې چوپرټ مراتب نه خوني زندیتی دا زندیتی ده چې فرټ مراتب ونه دي مور ده مور سره به د مور دغه دي اوس ته خدا نه خواسته مور سره د ښځې یا خور سره د ښځې ټیټې او ښځې سره ښځې سره خپل دغه دی مور سره خپل دغه دی خور سره خپل دغه دی دغه فرټ مراتب دي دغه یا جو دې جومات یې وي چې د اختر پر ورځ د ټولو نه لوی عمل چې دی هغه قرباني ده دا یو سړی وایي چې نه زه خو صلات التسبیح کوم دا کتل او باقي هغه خپل استعداد پورې ده قلب کی فطری استعداد قلب اپنی فطرت کے لحاظ سے فرشتے اور شیطان دونوں ہی کے آثار مساوی طور پر قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح حاصل نہیں ہے، البتہ نفسانی خواہشات کی اتباع اور ان کی مخالفت سے کسی ایک جانب کو ترجیح ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر انسان غضب اور شہوت کے تقاضوں پر غضب اور شہوت کے تقاضوں پر عمل کرے گا تو ہوائے نفس کے واسطے سے شیطان غالب آ جائے گا اور دل اس کو گھونسلا یا اس کا ملجا اور مأویٰ ہوگا، اس لیے کہ ہوائے نفس شیطانی چراگاہ ہے۔ اگر کسی نے خواہشات کے خلاف جہاد کیا اور انہیں اپنے نفس پر مسلط نہ ہونے دیا اور ملائکہ کے اخلاق سے مشابہت اختیار کی تو اس کا قلب ملائکہ کا مستقر اور ان کی منزل قرار پائے گا۔ جس دل میں شہوت، غضب، حرص، طمع اور طول عمل وغیرہ شیطانی صفات ہوں وہ دل ہر حالت میں شیطانی وسوسوں کی جولانگاہ ہوگا۔ جس دل میں شہوت، غضب، حرص، طمع اور طول عمل وغیرہ شیطانی صفات ہوں وہ دل ہر حالت میں شیطانی وسوسوں کی جولانگاہ ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے ترجمہ: تم میں سے ہر ایک شخص پر ایک شیطان مقرر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا: اور آپ پر بھی یا رسول اللہ؟ فرمایا: ہاں، مجھ پر بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مدد فرمائی، وہ مسلمان ہو گیا، وہ سوائے خیر کے مجھے کچھ نہیں کہتا۔ مسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ شیطان کی تصرف کی حد۔ شیطان شہوت کو اپنے تصرفات کا ذریعہ بناتا ہے۔ شیطان شہوت کو اپنے تصرفات کا ذریعہ بناتا ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ اس کی شہوت پر مدد دے، دلته شهوت نو صرف دغه جنسي دغه نه مراد، دلته ټول خواهشات چې تم دي، هغه د خوراک دي، د سټارټ دي، دغه دي، چونکې د طبیعت د انسان نفس سرش داره داسې دونه غواړي، نو شیطان ورته نور مزین کی، نور خسته کی، انلیکتی دغه دي. اصل موږ هم شهوت خو دغه جنسي دغه، دلته ټول د نفس چې څه خواهشات دي ټول شهوات دي. شیطان شہوت کو اپنے تصرفات کا ذریعہ بناتا ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ اس کی شہوت پر مدد دے اور وہ شہوت اس کی اس قدر مطیع ہو جائے کہ مناسب حدود کے سوا اس کا ظہور نہ ہو تو وہ شر کی داعی نہیں ہوتی، اور نہ شیطان ہی کا یہ بس چلتا ہے کہ وہ اس شہوت کو اپنے مقاصد میں استعمال کر سکے۔ شیطان کے لیے دلوں میں وسوسے ڈالنے کی گنجائش اسی وقت ہوتی ہے جب ان پر دنیا کا ذکر اور نفس کی خواہش غالب ہوتی ہے۔ شیطان کے لیے دلوں میں وسوسے ڈالنے کی گنجائش اسی وقت ہوتی ہے جب ان پر دنیا کا ذکر اور نفس کی خواہش غالب ہوتی ہے۔ ذکر اللہ سے شیطان کا بھاگنا۔ اگر دل ذکر اللہ کی طرف پھر جائے تو شیطان کے لیے رخت سفر باندھنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں رہتا اور وسوسے پھیلانے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اس وقت فرشتہ آتا ہے اور خیر کا امر کرتا ہے۔ فرشتوں اور شیطانوں کے دونوں لشکر ہمیشہ اسی طرح برسر پیکار رہتے ہیں، اور یہ کشمکش اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک دل ان میں
سے کسی ایک کا مطیع اور مفتوح نہیں ہو جاتا۔ اس صورت میں دل فاتح کا مسکن اور مستقر بن جاتا ہے۔ اس صورت میں دل فاتح کا مسکن اور مستقر بن جاتا ہے۔ حریف کا گزر اگر ہوتا بھی ہے تو حملہ آور کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ حریف کا گزر اگر ہوتا بھی ہے تو حملہ آور کی حیثیت سے ہوتا ہے، قابض اور فاتح کی حیثیت سے نہیں۔ دا جی ډیره باریکه خبره ده. ښه جي ښه. نور دا